حدیثو منل ځان ته خبره ده چې دا دې جوړه نه کړي چې مفتي صاحب وایي چې زه حدیث منم نه، زه مور منم، تره منم، خو زه خپله مور تره ته محتاجه نه ګڼم. د دې دا معنا نه وایي چې زما تره ته نه ده محتاج یم، ته وایي چې ته مور نه منې. مور منم خو تره ته مې محتاج یم. زه قرآن منم، سنت منم، خو قرآن حدیثو ته محتاج نه منم. الله پیغمبر ته محتاج نه منم. الله خبرې د پیغمبر د خبرو محتاج نه ګڼم. پیغمبر الله ته محتاج ګڼم. خبره پوهېږي؟ نو بهرحال ما خبره کوله مسلمانه پراپیګنډه ډېره زیاته ده. که یوه ښځه ډېره دینداره او نیکوکاره وي خو چې بل طرف ته ټول کلی ورپسې خبرې کوي، نو والله که په دې نږدې علاقې کې د دې ښځې تا رشته وکړه زه به نه پوهېږم، نږدې علاقه کې به یې څوک رشته وغواړي، ټول ورپسې پراپیګنډه. دغسې قرآن پسې پراپیګنډه روانه. په دې تېر وخت کې چې کله ما دا خبرې راواغستې، مسلمانه ځان نه سوچ لږ سمج نه کار واله. ما چې دا کله نه خبرې راواغستې، ته په فیسبوک کې، په نیټ کې، په یوټیوب کې صرف هغه پروګرامونه سرچ کا چې کوم زما خلاف شوي، په هغې کې به تا ته 95% پروګرامونه هغه وښکاري چې ډایرکټ د مولیانو په قرآن اعتراض کوي. وایي چې که حدیثو کې داسې وي نو دا خو قرآن کې نشته، نو که حدیث په دې خبره باندې کمزوري وي نو دا خو بیا قرآن کې نشته. ویلي دي که نه دي؟ ستا ایمان دا دی، ستا دا ایمان دی چې څوک ووایي چې فلاني کلي کې فلانۍ ښځه پردو سړو سره کیني پاڅي دا ښه نه ده. ته وایي چې که داسې وي بیا خو زما مور هم داسې ده. وه سړیه پردو ښځو د لرې ښځو په سر باندې څوک خپله مور بېزته کوي؟ خو ته یې بې غیرته، ته یې بې ایمانه. کله وایي نو بیا خو قرآن هم موږ ته نه ده معلوم چې دا قرآن چا راوړی دی. تا ته به نه وي معلوم، موږ ته معلوم. وایي که داسې وي چې ته حدیث نه منې نو بیا خو قرآن هم زه نه منم. وایم اړوی چې ونه منې، خو صرف مې دنیا ته ښکاره کولې چې ستا مینه قرآن سره شته نه. ته قرآن هله منې چې کله ورسره ګیر چاپې اتا چې ستا نیکونو چې کوم دروغ تپلي دي چې ابراهیم علیه السلام 3 ځل دروغ ویلي دي، ستا نیکونو ویلي دي، ستا نیکونو ویلي دي. په دې حدیثو کتابونو کې یې لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه